نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. نن انشاءالله العزیز تاسې په خدمت کې 15 سپارې خلاصه بیانوم. 15 سپاره کې الله تعالی سورت اسراء شروع کړې ده. اسراء د شپې سفر ته د معراج واقعه دې کې ذکر ده. الله تعالی له مکې بیت المقدس ته د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم بوتو. دا د شپې سفر ته اسراء ویل کیږي. د دې سفر دوه حصې دي بنیادي طور باندې. یوه حصه دا ده چې له مکې بیت المقدس پورې سفر، دومه حصه له بیت المقدس چې تر اسمانو لا مکانه پورې سفر. اوله حصه په دې سورت اسراء کې الله تعالی ذکر کړې ده. په اوله رکوع کې الله تعالی د بني اسرائیلو جرمونو ذکر وکړو چې نبیان به قتل کول، د دین دشمني به ساتله، په بدله کې په نتیجه کې الله تعالی دوی مغلوب کړو، نور قومونه پې غالب کړو، دوی قتل هم سو تر دې پورې چې عیسی علیه السلام به راځي. عیسی علیه السلام به باقي مانده خلک هم قتل کړي. مخته د اجتماعي طور څه آداب او اخلاقیات الله تعالی بیان کړو. بنیادي طور باندې الله تعالی له خپل توحید سره د مور او د پلار د والدینو ذکر هم وکړو. د مور او د پلار دلته بنیادي طور باندې 15 سپاره کې د 5 خبرو ذکر یې وکړو. الله تعالی وفرمایل وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه. دې کې توحید بیان کو چې عبادت الله تعالی کوي. 5 خبرې د مور او د پلار په حق کې. وبالوالدین احسانا، د مور او پلار سره احسان کوي، نیکي ورسره کوي. اما یبلغن عند الکبر احداهما او کلاهما فلا تقل لهما اف. کله چې دوی دواړو کې یو لوی عمر ته ورسیږي یا دواړه، نو تاسې اوف هم د مور او پلار ته مه یایئ. درېیمه خبره الله تعالی ذکر کړه ولا تنهرهما، ترټئ مه مور او پلار. څلورمه خبره الله تعالی ذکر کړه وقل لهما قولا کریما، ښه خبره ورته کویه، په عذابوئ مه، ورته دردیږئ مه. او 5مه خبره الله تعالی ذکر کړه واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، خپلې مټې ورته ټیټې کړئ. مټې د ټیټېدا معنا دا د اطاعت یې وکړئ، د دوی خبره ومنئ. دا 5 خبرې الله تعالی په قرآن مجید کې له خپل توحید سره د مور د پلار حق ذکر کوي. اهم خبره دا ده چې الله تعالی ته د دوی په حق کې دعا کوي. کله موږ کنګلي زنکي وو، کم ماشومان وو، دوی د موږ خیال ساتوی. دا زاړم د ماشومانو غوندې الله تعالی ته د دوی حفاظت وکړي، ته د دوی خیال وساتي. الله تعالی مخته د 15 سپاره ډیرو خبرو باندې موږ پوه کړو. مثلا د مسافرو خیال ساتئ، د خپل خپلوانو خیال ساتئ، رشتهداري مه قطع کوئ، د مسافرو د حقوق خیال ساتئ، د مسکینانو د حقوق خیال ساتئ، او فضول خرچي مه کوئ. فضول خرچي دا معنا هم نه ده چې بخیلان له ځانه جوړ، له بخل جم ځان وساتئ، له فضل خرچم ځان وساتئ. درمیانه چې کومه لاره یي هغه لار اختیار کړئ. او دغسې خپل اولاد مه قتل کوئ، ناحقه یو بل مه سره قتل کوئ. د یتیم د مال ډیر زیات خیال وساتئ. او واده خلافي مه کوئ، له چا سره چې کول وکړئ هغه کول پالئ. او ناجایز تصرفات مه کوئ. الله تعالی په تفصیل سره دغو خبرو باندې موږ او تاسې پوه. په اخر کې یو سوال ذکر کوئ چې هغه یهودیانو یا مشرکین مکه له رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کړی چې روح څه شی ده. روح د الله تعالی امر ده، په دې باندې صرف الله تعالی پیز. مخته د سورت اسراء په اخره کې الله تعالی خپل شان بیان کړی ده چې الله تعالی هغه ذات ده لم یتخذ ولده، چې الله تعالی هیڅ اولاد نشته، شریک هم نشته، او دی د چا محتاج هم نه ده چې د ده څوک مددگار په خدایي کې او په الوهیت کې جوړي، بلکې الله تعالی یک تنها ده. نو الله تعالی خپل شان بیان کوي. مخته سورت کهف شروع کیږي. سورت کهف یای غار ته، بدې کې اصحاب کهف د غار والو کیسه ده، نو ځکه د سورت ته سورت کهف ویل کیږي. مشرکین مکه یا یهودیانو له رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې د دریو شیانو پوښتنه کړې او سوال یې کړی روح څه شی ده، د کهف د غار والو کیسه څه شی ده، اصحاب کهف څوک دي، دریم ذوالقرنین په باره کې الله تعالی ځکه په دې کې اصحاب کهف ذکر کړی. کله چې دوی پوښتنه جن وکړه
نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې سبا به زه د دې جواب درکومه. نو وحی څه ورځې بنده سوه، په اخر کې چې وحی راله نو الله تعالی ورته وویل چې کله یو شی کوي نو انشاءالله ورسره یایي چې زه به دا کار کوم سبا انشاءالله. که د الله تعالی مرضي وه نو بیا الله تعالی د اصحاب کهف ذکر وکویه چې یو باچا و، باچا به شرک ویه، خلکو به سجدې ورته لګولې، معبود به جن جوړ کړی ویه. دا خلک ورته رالو، دوی د الله تعالی توحید بیان کړو، د سجدې چې انکار وکړو. باچا وویل چې دوی راونیسه، قتل یې کو، مړه یې کو. دوی رالو په یو غار کې پناه واخیسته. قرآن مجید کې دا خبره راځي 15مه سپاره کې چې دوی 300 کاله سله پاسه دا غار کې ویده و. کله چې راپورته سو د الله تعالی په قدرت باندې دوی وږي وو، نو چې راپورته سو اتې دا دغه وخت سکې جوب کې وې، بازار ته رالو، پټ پټ رالو، دا سکه چې ورښکاره کړې چې سودا راکړئ. هغه چې د سکې ته وکتل، دکاندار په ذهن کې دا خبره راله چې دا د کوم سن د کومې صدۍ دا سکه ده چې ده ماته راکړه. نو په ذهن کې هغه خبره راله چې باچا چې څه خلک ورک سوي وو، د توحید علامتداره خلک وو، د توحید پیروکاره خلک وو، هغه به دا یي. نو دا د دوی واقعه وه چې په تفصیل سره الله تعالی په دغه صورت کهف کې ذکر کړې ده 15مه سپاره. او د ذوالقرنین کیسه چې ده هغه به څه کیسه په 15مه سپاره کې راځي او څه په 14مه کې راځي. بیا مخته الله تعالی شریعت باندې د عمل کولو مختلفې کیسې بیانې کړي دي چې 2 کسان یو شکرګزاره یو ناشکرګزاره. نو دا شکرګزاره ډېر ښه ده په دا د ناشکرګزاره باندې. او بیا مخته فرمایلی دي په دغه سپاره کې چې مال او اولاد او دنیا دا عرضي دا ختمېدونکي دي، اصل شی آخرت ته پکار ده چې آخرت ته د دې تیاری موږ او تاسې وکړو. بیا د دغه صورت کهف د دې سپارې په اخر کې الله تعالی د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام واقع بیان کړې ده. څه حصه په دغه سپاره کې 15مه کې راځي، څه حصه په 14مه کې راځي. موسی علیه السلام دا اراده وکړه چې خضر علیه السلام سره ملاقات کم. نو الله تعالی ورته وویل چې یو مایع له ځانه سره درواخه چې چیرې هغه مایع ژوندی سو دریابو غاړه ده، دریاب ته ولوېدو، ورې به خضر علیه السلام سره تا ملاقات کیږي. خادم ته وویل چې دا مایع راواخه. خادم مړۍ ورواخیستله، مایع یې ورواخیستو، رئیس و. کله چې ښه مخ ته ولاړ ستړی سو، ده ورته وویل چې ناشته به وکړو، مړۍ به وخورو. هغه مړۍ راوړه. نو ده ورته وویل چې ای موسی علیه السلام ما چې شیطان هیر کړو، دا خبره راجیره سوه، چیرې چې ما ته آرام کوی ورې هغه مایع ډېر په عجیبه طریقه سره ژوندی سو او دریابو ته ولاړ، په اوبو کې راجې ولاړ وی. ورته وفرمیل چې هغه ځای د موږ مقصد و، هغه ځای ته د موږ دا سفر روان و، راځه بیرته هغه ځای ته ځو. بیرته چې رالو له خضر علیه السلام سره ملاقات وشو. خضر علیه السلام ته وویل چې زه له تا علم حاصلول غواړم. ورته وویل چې د تا علم بل ده، د ما علم بل ده، ته به له ما سره ګزاره نه وکړې د شاګردي. موسی علیه السلام ورته وویل چې انشاءالله العزیز زه له تا سره ګزاره کم. نو ورته وویل چې راځه. اول چې بیړۍ کې سپاره شو، تر دریابو پورې وتلو. خضر علیه السلام را ولاړ شوی، د بیړۍ یوه پټه له منځه چې وباسله، سرویه کړه. نو موسی علیه السلام د وخت پیغمبر ورته وویل چې دا خو تا ډېره غټه زیاتي وکړه، دغو خلکو له موږ کرایه نه ووړه، احسان یې راسره وکړئ، تر دریابو یې راپورې باسلو، ورې غږ یې پرې وکویه. خضر علیه السلام چې ما تا ته وویل چې ته به له ما سره ګزاره نه وکړې. ورته وفرمایل چې بیا به انشاءالله تعالی زه سوال نه درجې کم. مخته کړه سو، ساعتونه تېرول. خضر علیه السلام یو ځنکی راونیو، هغه یې قتل کویه. چې قتل یې کړو، موسی علیه السلام بیا ورته وویل چې دا د څه ناحقه کار وکړو، یو اولاد دی د چا، یو ځنکی تا قتل کویه. نو خضر علیه السلام ما تا ته نه وویلي ته به له ما سره ګزاره نه وکړې. ورته وفرمیل ته ما له درې وبخه، مخته به انشاءالله تعالی زه دا کار نه کمه، زه به سوال نه درجې کم، د اخري موقع ماته راکه، آینده که مې دا کار وکړو بیا ملګرتیا شاګردي چې مې بیا وباسه. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.